अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والبجمع سريو في الدروب شريف हुआ है اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد आमिर सदर इहतराम तकरीम सदर मजलिस जामिया दारुल मिमटा दाई मुहतरम से जदी असातिज़ाए किराम जदी तासील आलमी मजलिस नाफुस खत्म नबुव्वत काबिना दाई कारकुनान और गायमी कदर उलमा किराम तस्तेज बांधे जमीयत उलमा इस्लाम दागी रहनुमायान और दागी ने इलावा तासुतूल आशिकान रसूल नंदला दा जलसा दे अनवान ने खत्म नबुव्वत ज़मान उड़ान दे उलमा किराम तासुता अखबल अंदाज बांधे खत्म नबुव्वत दा अकीदे पे हवाला बांधे अखबल मलफूजात पेश कर जोम योसो खबर इस्लास कुरान के आरसकुम जिनन दा जलसा दे अनवान ने खत्म नबुव्वत लियौदा जिना खत्म नबुव्वत दा इस्लाम के सशेरे दा दे ताल्लुक दा अकीदे सर दे दा अमल सर और अहमियत बियासुमरा दे जिदा अल्लाह सरे सो अहमियत दे दा रसूलुल्लाह सरे सो अहमियत हो दा शान दा असहाब किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन सरे सो अहमियत बिया दा उम्मत मुस्लिमा सरे सो अहमियत दे और दे पारा उम्मत मुस्लिमा सो कुर्बानी और कड़ी अदे हवाला वाली उसको खबर इस्लास कुरान दे बारस को अवल्ला जिनंद तमूरा मुस्लिमीन अकीदे खत्म नबुव्वत का हवाला वाले दीन इस्लाम दादा दो खबर नुम दे यौ तवई अमल बल तवई अकीदा इस्लाम बुनियाद का सही अकीदा बांधे कि इंसान अकीदा दीन इस्लाम मुताबिक नबी दा हगयो अमल दा अल्लाह पर दरबार के न कबली दे वजना दतोलना अवल अकीदा और द इस्लाम बुनियाद पर सही अकीदा बांधे
देमला چې په دنیا کې پہچان د انسان چې دی دا د عقیدې په بنیاد باندې انسانان په دنیا کې ډېر اوسېږي د شکل په اعتبار سره موږ وایو دا عیسائی دی دا هندو دی دا سیک دی دا یهودي دی دا دهریه دی او موږ وایو الحمدلله موږ ټول سیو مسلمانان آیا د شکل په اعتبار سره عیسائی زموږ څخه پشان دی هندو زموږ څخه پشان دی څنګه چې زموږ څخه لاس پیټ وګونه او بدن دی دا پشان د هغه صفات نشته خدا پہچان د عقیدې په بنیاد باندې عیسائی ما یادو د عیسائی عقیده د مسلمان نه جدا ده د هغه عقیدې په بنیاد باندې عیسائی ځان ته عیسائی وي او خاطر باندې عیسائی وي د هغه عقیدې په بنیاد باندې چې د يهودي دا د هغه عقیدې په بنیاد باندې هغه ځان ته يهودي وي او خاطر باندې يهودي وي دا شان یو هندو دی هغه د عقیدې په بنیاد باندې ځان ته هندو وي خاطر باندې وي او دا ټول خلک چې راځي کې دا خاطر ته مسلمان وي دا د څه په وجه باندې د عقیدې په بنیاد باندې نو یو دا چې په دنیا کې پہچان دا د عقیدې په بنیاد دی او دویم دا چې په آخرت کې اخلاصي چې دا د عقیدې په بنیاد دی چرته یو انسان عقیده د دین اسلام مطابق وي نو د قیامت پر ورځ الله پاک خپل فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چې الله پاک په کافر او مشرک نه بخي چې د چا د کفر عقیده ځان سره یو ورته معافي نه کیږي د دین علاوه چې الله پاک څخه غواړي معافي وکړي علماء کرام تصدیق فرمایي تفاسیر کې نظم او دومره خبره ده چې د عمل کمی کې دي چې د قیامت پر ورځ باندې الله معاف کی امکان دی پکې او د عقیدې کمی په قیامت پر ورځ باندې الله پاک نه معافي نو د دې وجه آخرت کې اخلاصي چې نظام د عقیدې په بنیاد باندې بدغه عقایدو کې صرف زه یو مثال ورکوم دا هغه لپاره چې خبره زه راشي موږ چې څنګه اوس ما دا وکړه چې د عقیدې په بنیاد باندې امتیاز د سړي پہچان دی دا نور خلق علماء چې هغه د عقیده څنګه عزتمن مسلمانانو ورو زموږ استاد د الله په اړه کې اول عقیده دا الله تعالی په اړه کې زموږ عقیده سره د اسلام عقیده سره د قران عقیده سره هغه دا چې موږ عقیده لرو چې الله رب العزت وحده لا شریک دی دا خاصه څوک شریک نشته صحیح ده قران پاک کې الله پاک په سورہ اخلاص کې الله تعارف کړي دا الله تعریف کړي چې الله کوم ذات دی هغه کا بار چې هغه کوایو چې قل هو الله احد الله یود الله الصمد الله بنیاد دی لم یلد ولم یولد دراغه سو پیدا نه هغه چې پیدا دی ولم یکن له کفوا احد دا برابر او همسر کی سو نشته لہذا د دې الله مبارک د نور خلق په دنیا کې څه عقیده لہذا چې الله تعالی مبارک د چا نه عقیده چې الله وحده لا شریک دی او دا سره څوک شریک نشته نو دا خلک ځان ته سوې جواب ورکوي تاسو ډیر زیات غری ناسي او دا په ختم نبوت جلسه پدې کې با ویلوم ناسو پدې کې با تاسو بیدارم ناسو او پدې کې بل خپل جذبات سره ناسو یې ګر ان شاء الله زما باندې له شان یو نه له کوم چې تاسو له بیدار شي صحیح شو نعره تکبیر لکشان په مزه نعره تکبیر الله غلام فضاله چې پدې کې دا تکبیر نعره ورش او داسې ورشي چې دې ډیر چا په خلکو تولګي چې پته تولګي چې د عاشقان رسول الله مرشي او دغه ختم نبوت چې سګي دا عاشقان رسول دی دا فدایان رسول دی دا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله په ذات باندې دا په قران باندې دا په اسلام باندې دا په دین مؤمن مسلمانان چې هغه مرشي هغه جذبه او نارول لوي چې دا حال چې دا په ګوډ باندې صحیح شو نعره تکبیر ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ماشاءالله بیدار اوسئ او علماء کرام وزیرا جی تاسو په متوجه کېږئ نه کله
چې تاسو ته ولاړوي او کم عالم هم ودرېږي دا خبره ته لږه توجه کوو دغه څنګه دلته موږ علماء کرام یو څه خبرو کوي او موږ بل شان وو دا توجه نه ورکول ولې زموږ خبره غلطه وګورو تقریر دي بیا خبره غلطه وانه ناسې چې بیا غلطه نه کړو صحیح شو دا عرض ولاکو چې اوس دغه الله مبارک د نور چا صاحب کوي نو دا چې دا عقیده چې الله یو دی او هغه سره څوک شریک نشته نو هغه ځان ته شوی مسلمان شوی ځان ته او دا الله مبارک د عیسایانو سره کېدل عیسایان وایي چې التوحید فی التسلیس توحید په دریو خدایانو کې نعوذ بالله هغه یو الله دی دا الله کور والا عیسی دا الله کور والا مریم علیه السلام دا الله کور والا نعوذ بالله او وایي چې عیسی علیه السلام دا الله دی څوک چې وایي چې دریو خدایان دي یو الله دی نعوذ بالله ورسره یو څوک عیسی علیه السلام دی او یو ورسره مریم علیه السلام ده یا چې جبرئیل علیه السلام ورسره شریک دی لهدا کوم خلک چې وایي چې دریو خدایان دي هغه ځان ته شوی او موږ متسوایو دا شان ټول په دنیا کې يهوديان شي يهوديان وایي چې نعوذ بالله موږ تاسو عقیده لرو الله اولاد نشته دغه شو پیدا دي نه هغه چا پیدا دي يهوديان وایي چې عزير عليه السلام د الله زوی نو څوک چې وایي چې د الله زوی شته او عزير عليه السلام د الله زوی دی هغه ځان تسوي يهوديان او موږ تاسو تسوي اوس تاسو څنګه دنیا کې بیا اوسې چې هغه ګڼشي خدایان دي دا غي باران د پارلان د خپل دا غي چې دې د بچو د پارزان د خپل دا غي د رزق د پرسان د خپل هغه په دنیا کې اوسې او هغه ځان ته شوی هندوان نو څوک چې ګڼشي خدایان دي هغه ځان ته هندوان وي او ما د هغه شوی هندوان نو لہذا دا پہچان چې دې د رزق په بنیاد باندې دا د عقیدې په بنیاد باندې دا په دنیا کوم مقام راشي او د پاکستان نه راشي دا نو اول دا تاسو کې چې تاسو د مسلمانۍ د عیسائی د هندوی د مذهب په حاله کې باور کوي چې د مسلمانۍ دا پہچان دی د واسطه په دنیا کې او دا امتیاز دی د نور خلکو چې تاسو د دې په دنیا کې هغه د عقیده لري او دوی دا چې د آخرت کې الله پاک چې اخلاصي ورکړي هغه په دې عقیده په بنیاد باندې ورکړي د عزتمند مسلمانانو ورونو عقیده دومره اهم شی دی چرته د انسان عقیده قیامت په ورځ باندې غلط وروته دا همیشه په جهنم کې او بیا همیشه په جهنم کې پاتې کیږي د انسان چې عقیده اوسه وروته عمل کې کمی وروته او دا یې په وجه باندې جهنم ته ورونه دا همیشه په جهنم کې نه پاتې کیږي یو ورځ به الله پاک د جهنم نه راوباسي جنت ته به داخلي او بیا همیشه په جنت کې پاتې کیږي خو څه چې عقیده د اسلام ځان سره یو عقیده د اسلام ځان سره یو نه نو بیا چې دې وسیږي همیشه په جهنم کې پاتې کیږي او دا خبره هم ځان سره بیان ساتو چې الله تعالی کومه عقیده مقبوله ده د اسلام عقیده مقبوله ده اوس یو خبره بل د انسان په ځای کې راځي چې آیا د عقیده حق نبوت چې نن نور کا په باندې خبره کوو علماء کرام په نور باندې وضاحت کوي وزو دا اسوما چې ګوره زموستا دا عقیده ده چې اسلام عقیده ده چې هغه د قیامت پر ورځ د سوی جهنم ته ورځي اوس آیا دا اسلام چې دی دا صرف دا دی کوم چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب دا دی راته پکار دی چې آیا اسلام دا دی کوم چې محمد رسول الله علیه وسلم دا دی نه دا اسلام ابتدا د آدم علیه السلام نه کړی دا او انتها او اختتام په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړی متوجه مسومی اسلام ابتدا کوم ځای شوی او انتها په جواب باندې شوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آیا اوس یو خبره بل پیدا کیږي چې آیا د تمام انبیاء علیهم السلام عقیده یو د تمام انبیاء علیهم السلام عقیده یو اگر سره نور کوی دا عقیده یو د تمام انبیاء علیهم السلام عقیده کې تنسیق نه راغلی نسخه چې څه کوي هغه عقیده کې نه راغلی په اعمالو کې راغلی اعمال چې دی هغه د امت یو شان بیا د بل شریعت چې څه کوي هغه د امت یو شان د بل امت بل شان نسخه چې دا په اعمالو کې راغلی دا عقاید د تمام انبیاء علیهم السلام یو د دې وجنا اوس یو مسله ورم پیدا کیږي د عقیده د نبوت معنا کو
زمونږ مرکزي مبلغ صاحب علي تشریف راوړو اوس باقي خبره کوي خو زه دا خبره کوم چې آیا د آدم علیه السلام نه والا تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې څومره انبیاء علیه السلام چې تشریف راوړي د ټولو انبیاء علیه السلام عقیده ختم نبوت وا د تمام انبیاء علیه السلام عقیده ختم نبوت وا ځکه چې د تمام انبیاء عقیده یو اوس چې د یو نبی عقیده وا او نه د تمام انبیاء علیه السلام دا عقیده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خاتم النبیین دی او د دې عقیدې ابتدا د دې وخت نشوي چې لګي نه دا عقیده هغه وخت موږ چې آدم علیه السلام دنیا ته تشریف راوړ او کله پزماکه د هند باندې هغه د جنت پزماکه را نازل شو الله پاک دنیا ته راوستو د جناب آدم علیه السلام د راتلو سره کله چې هغه دنیا ته راغی حدیث شریف کې راځي چې هغه وحشت محسوس کوي او دیوال محسوس کو هغه د وحشت لري کولو لپاره الله پاک جبرئیل علیه السلام دنیا ته راولېږه او دې چې د وحشت لري شي هغه لپاره د وحشت لري کولو لپاره نسخه الله پاک انتخاب څه کړي هغه اذان کړو او جبرئیل علیه السلام چې دنیا ته تشریف راوړ هغه د اذان کلمات کې الله اکبر ناجمه قصد اذان کو دا اذان به باقي کې دا الفاظ استعمال کړ واشهد ان محمد رسول الله کله چې دا الفاظ استعمال کړ آدم علیه السلام تاسو کوي من محمد صلی الله علیه وسلم څوک دی نو جبرئیل علیه السلام جواب ورکړي هو اخر ولدک من الانبیاء دا انبیاء علیہ السلام کی تکستا پا اولاد کی کم انبیاء راجی دا پا آگے انبیاء کے اخری پیغمبر دے او بل دا چې آدم علیہ السلام په دام مبارک باندې باندې لیکل شي چې محمد رسول الله دا محمد رسول الله چې دا خاتم النبی دی دا انبیاء او اخری پیغمبر دی دا واقعا آدم علیہ السلام د یو کې د بل یو کې په دې لیکل شي د تمام دا عقیده نبوت دا هغه وخت دا چې آدم علیه السلام کله دنیا ته تشریف راوړ او د تمام انبیاء علیه السلام عقیده د نبوت چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیاء او اخری پیغمبر دی عرض ملاکو اوس عقیده ختم نبوت څه ته وایي دې معنا کوم څه خبره ختمه عقیده ختم نبوت معنا دا چې زموږ مشران چې د انبیاء سلسله د آدم علیه السلام شروع کړه په اعتبار د بیاست سره اعتبار او بیاست سره دا بیا د مسله دا خپل علماء کرام په باندې وکړي د پوښتنه کوي چې نبی علیه السلام د خلقت په اعتبار سره د پیدایش په اعتبار سره چې الله پاک هغه وجود مبارک جوړ کړي دا چې د تمام دنیا نه باقي جوړ کړي هغه بیا مسله نبی علیه السلام فرمایي دا آدم علیه السلام خاطر جوړی دا په هغه وخت کې هم زسری پیدا شوی چې آدم علیه السلام خاطر کړه نه بهر او د بعثت په اعتبار سره چې کله دا نبی دا د نبوت اعلان کړي په دې اعتبار سره دا انبیاء سلسله کوم ځای شوی آدم علیه السلام او انتهای پچا شوی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس هیڅ قسم بل نبی پیغمبر په دنیا کې نه پیدا کیږي دا معنا دا چې موږ کافر ولې چې هیڅ قسم بل پیدا کیږي نبی علیہ السلام فرمایي زمانہ پستا زما په امت کې ډېر داسې کسان پیدا کیږي چې په دروغ وسکي د نبوت دعوی وکړي سبا کوي د نبوت دعوی وکړي په دروغ باندې حضور فرمایي انا خاتم النبی لا نبی بعدی خاتم النبی زمانہ پس بل نبی نشتا اوس دا حضور چې فرمایي د دغه خلکو سلسله د نبی علیہ السلام د ژوند مبارک چې اخري ایام الاخیر شروع شو اسود النسی مسلمه کذاب طلع صدیق دا سلسله شروع او د هندستان پاکستان د جوړېدو وړاندې چې د دې تقسیم لا نو شوی هغه وخت د مرزا غلام احمد قادیانی په نوم باندې یو سره پیدا شو هغه د دعوا وکړه د دې خلکو باندې چې هغه مختلف وي خاص کر د غلام قادیانی د هغه په مقرروالو ځکه نن دا پروګرام د قادیانو خلاف یا د مصطفی رسول خلاف دی چې قادیانی موضوع او پیژنو چې تاسو شو دا پاټا سومداري 40 پیدا شو او 1980 نه تر 80 نه دعوی شروع کړې او نبی زمونات اسلام بیا چې مبلغ اسلام راټول کړه مجدد کړه محدث سوی کله ویزه امام مهدی کله ویزه عیسی علیه السلام زموږ عقیده چې عیسی علیه السلام په اسمان کې سره ژوند دی سره دا عقیده چې دا یادوي
عیسی علیہ السلام په اسمان کې ژوندی دی د قیامت نږدې به راکوزېږي 1500 کاله به په دنیا کې پاتې کېږي حکومت به کوي د 15 او یو کال په عمر کې به دوباره دنیا ته تشریف وکړي لهذا وعدې نه دي کړی واده وکړي بیا به وفات کېږي مسلمانان به بې جنازه کوي دا حدیث مبارکه ورته ذکر دی او بیا به اخري چې کله وفات شي مسلمانان به بې جنازه کوي د نبي علیه السلام سره د یو قبر دی اوس هم خالي پروت دی په هغې کې به د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې دفن کېږي دا اخري سره نو عیسی علیه السلام په اسمان کې څه دی هغه ژوندی دی لهذا موږ دا معلوم کړه چې هیڅ قسمه به نه پیدا کېږي د دوی عیسی علیه السلام هم عیسی علیه السلام نعوذ بالله د دوی وفات شوی دی هغه چې د کشمیر کې د هغه قبر دی او ځان یې یو فلسفه جوړه کړې ده بهرحال موږ وایو هیڅ قسمه به نه پیدا کېږي او په 1901 کې د باقاعده دا دعوا وکړه چې زه نعوذ بالله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راتګ دنیا ته دوه پېرې یو پېره مکه معظمه کې بله پېره چې کوم هغه چاته په قادیان کې زما په شکل کې نعوذ بالله پیدا شي نو عیسی ویم پېره الله پاک محمد رسول الله دنیا ته راولېږلی نو موږ وایو هېڅ قسمه به نه پیدا کېږي نه به ژوندي وي نه به بروزي وي نه به د عیسی علیه السلام په سوري کې وي نه به د عیسی علیه السلام په شان وي نه به چې دینو غیر تشریعي نبي وي نه به تشریعي نبي وي نه به د محمد رسول الله په شکل کې هېڅ قسمه بل نوی پیغمبر په دنیا کې نه پیدا کېږي او زوړ پیغمبر به عیسی علیه السلام دنیا ته تسلیم کړي د عیسی علیه السلام په حواله باندې حضرت سے تاسو ته تفصیلي خبره وکړي او دومره اسکو چې دا زموږ د عقیدې سره چې دا عقیده ویاله ساتو یا به ساتو به ان شاء الله دویمه خبره دا کو زموږ په ملک پاکستان کې دا قادیانیان دا پیدا شوي په 1939 یا 40 ګردار شوي په 1908 کې صحیح او بیا چې دا هغه پس پاکستان جوړ شو کله چې پاکستان جوړ شو دا فتنه پاکستان راغله پاکستان راغله نو زموږ اکابر درې جماعتونه جوړ کړي دا ځان سره یاد ساتئ درې جماعتونه چې هغه اکابر علماء دیوبند متفقه جماعتونه دي هغه کې د چا اختلاف نشته او یو عجیب خبره ته کوم چې په پاکستان کې دوباره د جمعیت علماء اسلام احیا شوې ده چې دوباره د جماعت راځوندې شوې ده او دوباره په پاکستان کې دا فعال شوې ده نو دا کارنامه د عالمي مجلس تاسو نبوت د مشرانو دا د عالمي مجلس تاسو نبوت د مشرانو چې په پاکستان کې دوباره جوړ جمعیت علماء اسلام چې راځوندې شوې ده نو زمونږ د اکابر د تحریک جماعتونه دا داسې دي چې دا متفقه دي او په دې کې د چا هم اختلاف نشته یو سیاسی جماعت و غیر سیاسی جماعت سیاسی جماعت هغه زموږ جمعیت علماء اسلام دی چې دا هغې ابتدا د دیوبند د ننه شوې د دننه شوې او بیا په هغې باندې ټول دا اکابر علماء دیوبند متفق وو او دوه غیر سیاسي جماعتونه یې جوړ کړي او دا سیاسي جماعت خو دې لپاره چې دا د مسلمانانو نماینده جماعت دی که په مسلمانانو باندې څه وي هغه ظلم وي هغه که په افریقا کې وي که هغه په امریکا کې وي که هغه په برطانیه کې وي که هغه په دنیا په کوم ګوټ کې وي که هغه په افغانستان کې وي هغه که په عراق کې وي هغه که په کشمیر کې وي د دغې ټولو مسلمانانو د دې د حقوقو لپاره اواز چې کوم لري هغه جمعیت علماء اسلام لري چې په مسلمان دې ظلم نه کېږي د مسلمان سره سم قسم ولاړې که هغه په فلسطین کې دی که هغه په بوسنیا کې دی که په هر ځای کې دی نو جمعیت علماء اسلام د هغې په حق کې اواز لري نو دا یو سیاسي چې دې باندې دا څه کوي د حکومت چې دا اسلامي نظام راولي د هغې لپاره زموږ چې دی نو هغه جمعیت علماء اسلام دی خو کله چې پاکستان جوړ شو نو د دې پاکستان جوړېدو نه وړاندې به د احرار په نوم باندې د دې قادیانیت د فتنې خلاف کار دا په بني صغیر پاک مهین کې کېده چې پاکستان جوړ شو نو کله چې زموږ اکابرو دلته تشریف راوړ پاکستان ته نو دغه وخت کې به د ایسپاړو دا په دغه ختم نبوت تحریک وچلېده کله وچلېده تاسو پته اولین تحریک په پاکستان کې په 1953 کې وچلېده چې وچلېده نو دا عالمي مجلس تاسو ختم نبوت بنیاد دا چې دی اکابرو په 1949 کې ایښې ده او پاکستان بیا جوړ شوی په 1947 کې چې کله په 1947 کې پاکستان جوړ شو د هغې نه پس په 1949 کې په ملتان کې اجلاس وشو او مشرانو دا فیصله وکړه چې موږ یو داسې جماعت پکار دی چې هغه د سیاست سره تعلق نه لري تعلق دا مطلب نه چې زه به وکړم تعلق دا مطلب نه چې زما به صحیح کور به تعلق دا مطلب چې هغه مروجه چې کوم وټونه دي په دې کې ودې نه ودي زمونږ د عالمي مجلس تاسو څخه څو مبلغین دي باندې پابندي د موجود دي ها زمونږ جماعت څه کړه
دا جمعیت علماء اسلام زموږ جماعت دی کنه دا بل چا جماعت او دا باندې تاریخ دی چې د جمعیت علماء اسلام او د عالمي مجلس کافر سره مشران دا همیشه یو پاتې شي یوسف بنوري رحمه الله یو طرف ته هغه څوک هغه عالمي مجلس کافر سره امیر بل طرف ته هغه جمعیت علماء اسلام سره ترسو اگر او د دې نه لوی خبره کله چې په 1954 کې باقاعده دا عالمي مجلس کافر سره جماعت جوړ شو نو په 1954 کې بیا دا د جمعیت علماء اسلام دوباره بیا چلال په پاکستان کې په 1954 کې په 54 کې چې عالمي او دا چاوړه دا زمونږ د عالمي مجلس کافر سره مشر حضرت مولانا خیر محمد جهانگیری رحمه الله هغه چې نو ستاره یو علامه غلام غوث قزاوی رحمه دا احرار خلق او بیا فیصله وکړه احمد علي لاهوري رحمه الله دا هغه څه تشریف راوړو او هغه عرض وکړ چې د تریپل تحریک کالو چلی په دې حضرت په پاکستان کې دوباره د جمعیت علماء اسلام احیا وکړه حضرت سے بولوي چې بیا ستانه او بهتر سړی ما ته نومي راوي تر ما کیسه ته به چې د جمعیت علماء اسلام بشر شي هغه وایي چې نا زما جماعت سره د مجلس کافر سره ول زړه ته ځان نه بهتر سړی ورکړ بهتر څه تاسو ورکړ حضرت مولانا غلام غوث قزاوی رحمه الله هغه ورته نو هغه د جمعیت علماء اسلام په پریکارم باندې ولرو نو اولی امیر د جمعیت علماء اسلام هغه څوک هغه حضرت مولانا احمد علي لاهوري رحمه الله او ورسره اولی جنرال سیکرټری څوک هغه حضرت مولانا غلام غوث قزاوی رحمه الله لږه د جمعیت علماء اسلام دوباره ابتدا چلاوه په پاکستان کې وکړه نو په هر ډول کې عالمي مجلس کافر سره چې کوم امیر دی هغه جمعیت علماء اسلام سره سرپرست دی هغه پاتې شوی وسم دا ناسیدا تروسه پورې علامه ډاکټر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمه الله چې وفات شو هغه جمعیت علماء اسلام هغه سرپرست او د عالمي مجلس کافر سره چې هغه امیر دی نو هغه دا دې جماعتونه دا زموږ د اکابر علماء دیوبند جماعتونه دي یو جمعیت علماء اسلام دا زموږ سیاسي ملاتړ دي او دوه غیر سیاسي دي یو عالمي مجلس کافر سره دی او دویم چې دي تبلیغي جماعت دا د اعمالو تبلیغ لپاره په